السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم واجد خان او تاسو ګورئ په دغه ټایم پرایم ډیجل کهانی. نن موږ یو نوی ټاپک باندې خبرې کوو. سټي ټریفک پولیس افیس کې یو او دا نن چې کوم پروګرام موږ ریکارډ کوو دا زموږ د نوي نسل دپاره دی، والدین دپاره دی، ټیچر صاحبانو دپاره دی. اکثر تاسو به ګورئ دا ماشومان چې کوم دي دا 16-17 سال یا 18 سال دي، ون ویلینګ هم کوي او غلط ډرایوینګ هم کوي، هیلمټ هم نه استعمالوي. دې حوالې سره موږ سره علي خان صاحب هم ناست دی، دې سره یو څو خبرې کوو چې دا وجه څه ده، دا کمزوري زموږ کوم ځای نه ده، دا لږ راته زموږ د عوامو ته ووایي. ډیره مننه واجد خان، ډیره شکریه. ستاسو کار ستاسو زیار هم د چا نه پټ نه دی. کوم ته هغه څیزونه ښایي چې کوم د هغې د نظر نه پټ وي د سکرین په شیشه یې وړاندې کوئ. ډېر ښه کوېسچن هم کو تاسو. نن تاسو اف ام ریډیو ته رالي ټرافیک پولیس او د هیلمټ حوالې سره تاسو تپوس وکړو دغه ماشومانو. نو دې کې چې یو دوه عوامل داسې دي چې په هغه موږ نظر انداز کړي دي. په هغې کې سپیشلي چې کوم پیرنټس دي، کوم والدین دي چې هغوی خپلو بچو له خو موټرسایکل اخلي، ګاډي اخلي او خوشحاله یي چې یاره زما زوی خو د دومره شو چې ما هم ځان سره وړي، روډ ته ځي، سودا هم راوړي، خو دا ورته پته نه وي چې یاره دا د حادثې سبب جوړېدی شي، ځکه چې د عمر دومره نه دی، عقل یې پوخ نه دی. نو لحاظه زه به دا وایم چې په هغې کې زموږ ټرافیک پولیس بلکې سی ټي او صاحب سټرکټلی اورډرز کړي دي چې تاسو په انډر ایج کې چالانز وکړئ، د هغوی والدین راوغواړئ او ګایډ یې کړئ چې بهی دا بچي ستاسو اساسه ده، دې نه ستاسو ډېر زیات توقعات دي. نو انشاءالله کافي حده پورې به واجد صاحب که والدین په دې کې لږ مرسته وکړي نو دغه حادثات به ډېر کافي حده پورې کم شي. والدین هم پکار دي او چې څومره سکولونو استادان دي دې ته هم دا یو ریکویسټ کوم چې برای مهرباني خپل چې تاسو څومره سټوډنټان دي د سکولونو کې، مدرسو کې، دې ته دا یو پیغام ورکوي سختۍ سره چې کله تاسو بهر ګاډی وباسئ یا موټرسایکل وباسئ نو ډاکومنټس او لایسنس که کله دې عمر کم وي نو دې ته موټرسایکل ورکول پکار نه دي، ګاډی ورکول پکار نه دي. بل چې څومره د پیښور او د کې پي کې څومره عوام دی ټولو ته دا یو ریکویسټ کوم چې برای مهرباني دا په لاره په چوکونو باندې چې کوم دا ټریفک والا ولاړ دي دا زموږ خدمت له ولاړ دي، دا زموږ رونه دي. که دې سره موږ مینه محبت ونه کړو نو د بل ځای نه سړی دې ته نه راځي. ته اوس په خپله سوچ وکړه 15 منټه یا نیمه ګنټه موږ نشو ودرېدی نو دی غریبانان موږ ته 8 ګنټې په باران کې، په سخته ګرمۍ کې، په طوفان کې، په ګلای کې دی موږ ته ولاړي زموږ خدمت له. نو کوشش دا کوئ چې دی تاسو نه اشاره درله کوي سایډ له کېږئ، هیلمټ تپوس کوئ، لایسنس تپوس کوئ، نو ښه په اخلاق سره چې تاسو څومره اخلاق استعمالوئ نو کېدی شي دی تاسو له چلان هم درنه کړي، تاسو له یو وارننګ درکړي چې ځه بچیه آینده دا شي نه ځان سره راوړه. کوشش کوئ چې تاسو د بل قدر کوئ، الله پاک به ستاسو قدر کوي. واجد خان یو شارټ خبره کوم. ګوره دا د حدیث نه ثابته ده، په لار کې رکاوټه یا خلل پیدا کول دا چې کوم دی دې ته خوږ نبي ناخوښه ویلی دی چې تاسو په لار کې رکاوټه مه پیدا کوئ چې کوم عامدرفت وي، شرعیام وي. نو زه هغه خلکو ته ویل غواړم بلکې دا حدیث مفهوم داسې دی چې کوم څیز ځان له خوښوي بل مسلمان له هم خوښوي. نو زه نه غواړم چې زما لار دې څوک بنده کړي، زه نه غواړم چې زه چې کوم دی ژوند مې سخت شي. دغه شان به موږ بل دپاره هم کوشش کوو، انشاءالله روډونه به هم رواده واوي، زموږ په ژوند کې به څه ستونزې هم نه وي. دا موږ د نن ویډیو دا صرف والدین دپاره، ماشومانو دپاره او ټیچر صاحبانو دپاره موږ ته راکوي اجازت د الله په امان.